عمران خان بس دې بیا خبرې وکړي که نه یې پوته که د عمران خان دی د مور میړه دی که وښی دی خور دی ول ورکړي چې دومره زور یې درکو. زه حیران یم پښتون د خپل حق دپاره چې کله مري د سپو شان هغه خپل حق دپاره داسې ولې نه جنګېږي. د یو سړي دپاره تاسو ته چې دومره لرې لاړ شه جیل پسې مات کې جیل یې راوباسي جیل ته بم کې دی راوباسي خو بې غیرته یې ما ته پته ده. او ته په دې کاناډا کې ته چې پرې ټیک ټاک باندې د جړاګانو په شان چغې وایي خو د ورجینیا ته راشي یوه ګنټه جاز دی زما د مخې دا کار وکړه چې زه تا ته بیا چل وښیم چې څنګه چل دی خو بې غیرته یې بیا به دې په سپین کې قصې کېږي چې یاره وصال خان چې دی د چرګانو غل د شاهدانول د داسې په ټیک ټاک خبرې تاسو بې غیرته ما ته معلوم وي. بچیا د خپل مور پلار په عزت وشرمېږئ په خپل حق دپاره. تا چې څنګه غوسه زما په دې کې نه وباسه داسې تر خپل حق دپاره زموږ په دې سواد کې چې اوس دا خلک مړه شو د دې دپاره ولې نه کوې. دې بې غیرته چې په صدارت کې راغلی و بې غیرته په هر سپیچ کې وایي غل نیسم د بغرۍ زوی ته یې سیچوی که ته څه درې کار وکړه خپل. خو هغه ټول عمر صوباړه یې په خوله کې نیولی او په لاس کې نیولی او کرکټر سړی په سیاست څه پوهېږي. اوس که زموږ شان کاروباریان خلک په صدارت کېږي هغه موږ له ملک جوړول راځي ځکه موږ کمپنیانې چلو موږ مینجمنټ راځي موږ له چې دی فایده راځي په څه پوهېدو. لکه اوس ټرمپ چې صدر شو یوه خبره وکړي وایي کي وی الیګل کسانو چې دی سټیزنشپ په بچو له نه ورکوم دا د امریکې قانون یې بدل کو ولې دې بامبړ نه شو کولی. بچې عمران خان ستا لپاره به جیل کې نه دی ناسته مور میړه دې نه دی هغه د کرسۍ دپاره ناست دی. جیل خلک د پلار دپاره نه خوري قسم په خدای که زه د خپل پلار دپاره هم جیل ته لاړ شم د پاور دپاره خلک ځي. بچیه تاسو په دې نه پوهېږئ تاسو خره پښتانه تاسو بس مخې ته د سپو په شان استعمالېږئ نور خپل حق وپېژنئ. د بامبړ زویه راشه ته دې ورجینیا کې دا کار وکړه چې تا ته ویم د بړواګانو په شان د بېغل په شان چغې مه وه او نارایڼ یې ورشي د جیل یې راوباسي دومره زور یې درکړی د بغرۍ زویه.